د رب ذوالجلال په فضل او توفیق سره په ماہ رمضان المبارک کې د روزې په حالت کې یو نورانی ماحول کې نن مونږ او تاسو را جمع شوي یو په جامعه نوشیرا کې د فهم دین کورس شپږم درس کې د شرکت سعادت مونږ حاصل کو او نن زمونږه گفتگو او موضوع بیان آداب د زبان دی. رب ذوالجلال دی زمونږه د ټولو هر قسم د زبان او غیر زبان د بی ادبونه محفوظ ساتي او رب ذوالجلال دی زمونږه استاسو دا لږه غونته سعی په خپل عظیم بارگاہ کی پډیر سباندې قبول او منظور کی. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان دے د کامل انسان بارکی د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. د دوانو جانو سردار فرمائی کامل مومن مسلمان هغه دی چې داغه د زبان نه داغه د جبه نه داغه د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي، بل مسلمان ته اذیت او تکلیف نه ورکي، دک کامل مومن مسلمان دی. دی حدیث پاک کې د دوانو جانو سردار د تمام اعضاء په مقابله کې دو اندامونه دو اعضاء اهم وګرځول چې مومنانو مسلمانانو ته اذیت او تکلیف دو اندامونه هغه بیان ک چې مومن مسلمان ته اذیت او تکلیف رسي. اول نمبر زبان جبا او دویم نمبر لاس او ہاتھ بیان کو. او بیا په دې روایت کې حضور مبارک مل لسانه و یده او فرمایل چې زبان مخک کو پلاس باندې جب مخک کا پلاس باندې. نو د دې ډېر زیات وجوهات دي چې حضور مبارک فرمائی چې زبان سره مومن مسلمان ته تکلیف او اذیت رسیږي او پلاس سره مومن مسلمان ته تکلیف او اذیت رسیږي. نو د دې چند وجوهات دي، دا غي نه باز دادي چې زکه زبان مخک کو زکه جبه مخک کا چې جبه سمره اذیت او تکلیف مومن مسلمان ته رسي نو لاس دومره نشي رسوله. زکه لاس اول په حرکت کې راځي بیا په قوت کې راځي او بیا بل مومن مسلمان ته تکلیف رسي، او زبان ډیر په اسانتیا سره مومن مسلمان ته هغه تکلیف رسي. نو ځکه زبان مخکې کو پلاس باندې دغه رنګه لاس چې کله مومن مسلمان ته تکلیف رسي نو دا مومن مسلمان ور سره خواتی نو چې څومره لاس رسیږي دومره تکلیف هم ور رسیږي. او زبان قریب انسان تم تکلیف رسي او بعید انسان تم تکلیف رسي، نزدې تم تکلیف رسي او لرې تم تکلیف رسي. دغه رنګه لاس چې کله مومن مسلمان ته تکلیف رسي نو اسلحه ته پکې ضرورت وي، آلې ته پکې ضرورت وي، او زبان بغیر د آلې او اسلحه نه مومن مسلمان ته تکلیف رسي. لاس چې کله مومن مسلمان ته تکلیف رسي نو دا چاته چې تکلیف رسي دی بو سره خواته ناسي، خو زبان دی حاضر کس تم تکلیف رسي او غائب تم تکلیف رسي. د لاس دومره زیات وسعت نشته دی په تکلیف رسولو کې، خو د زبان دایره وسعت دا ډیره زیاته فراخه ده، ډیره زیاته وسیعه ده. ماضی کې حال کې استقبال کې ہر چاہتا تکلیف رسی. ځکه حضور مبارک په دې روایت کې لسان مخکې کو د ید نه، زبان مخکې کو د هات نه، جبه مخکې کو د لاس نه،
ذکر فرمان مصطفی صلی الله علیه وسلم د حکمتونو نه ډک دی واضح دی چې دا زبان سنبالو ساته ځکه چې دا په ضرر رسولو کې ډیره زیاته تیزه ده ډیر په اسانتیا سره مومن مسلمان ته ضرر رسي او د هلاکتونو دایره د جبه د زبان د لسان دا ډیره زیاته وسیعه ده ډیره زیاته فراخه ده کم کم ځای پورې زبان دا حمله کوي په مومن مسلمان باندې نو د دې د وجنه حضور مبارک فرمایي چې کامل مومن مسلمان هغه دی چې دا غږ د زبان نه د جبه نه د لاس نه د هات نه او د ید نه مومن مسلمان محفوظ وي رب ذوالجلال دی زمونږ استاد زبان او هات د بل مومن مسلمان ته تکلیف رسولو نه محفوظ وساتي او دغه رنګه د زبان د حفاظت باره کې راضی چې خپل زبان د دروغ ویلو نه محفوظ وساته خپل زبانونه خپل جبه د دروغ ویلو نه محفوظ وساته ځکه فرمان علی شان د مصطفی علیہ السلام دی اذا كذب العبد کله چې انسان دروغ وای تباعد عنه الملك د دنه پرشتي لري دومره لري تراشي چې میلن یوم الفاصله کې د دنه د رحمت پرشتي لري د دنه تختی من نتن ما جاء به د دخلینه چې کوم د دروغ په وجه باندې بدبوئی زی نو د هغه بدبوئی د وجه نه فرشتي د دنه په یوم الفاصله کې لري زی جامع ترمذی حدیث نمبر 1972 باب الصدق والکذب نو رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو دروغ ویلو نه محفوظ ساتي او رب ذوالجلال دی زمونږ او تاسو زبانونو باندې رښتیا او حق جاری کی دغه رنګ د زبان په آداب مبارک راضی کم انسان چې غیبت کوي د زبان آداب دادی چې دی به د غیبت نه ځان محفوظ ساتي ځکه غیبت کول دا یو لوی جرم لوی ګناه ده نن پکې هر مومن مسلمان په دې موزي او ګنده بیماری کې اخته دی رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د غیبت کولو نه محفوظ ساتي